الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. لکه څنګه چې تاسو ته د حالاتو پته ده چې پوره دنیا کې بلکې مکمل سعودي عرب کې پوره مکمل لاک ډاون دی او د اختر ورځ را روانه ده. ډیر ملګري دا تپوس کوي او دا ضرورت هم دی چې باید د اختر د مونځ مسائل او د هغې طریقه چې کوم دغه بیان کړی شي. نو مختصر شکل باندې ان شاء الله تعالی په دې باندې رڼا اچو چې داسې حالاتو کې چې د کرونا وایرس دی او لاک ډاون دی، بار وتلی نشو، آیا د اختر مونځ شته او که نشته؟ که شته په کورونو کې کیږي په کومه طریقه باندې به کیږي؟ آیا یوازې کیږي او که جماعت سره به کیږي؟ د دې مکمل تفصیل ان شاء الله تعالی مختصر شکل باندې هغه ذکر کوو. اول خبره خدا ده چې کله مشروعیت یعنی جواز او حکم د دې څه شی دی. هر وخت چې انسان جماعت ته د تلو نه یا بار مصلا ته د تلو نه د اختر د مونځ دپاره هغه په عذر کې شي د یو وجې نه هغه منع کړی شي، لکه اوس د کرونا وایرس بیماري د دې د وجې نه هغه منع کړی شوی دی، معذور دی، نشي تلی. نو په دې وخت کې دا شرعي او جائز خبره ده چې دغه انسان په خپل کور کې د خپل اهل سره په جمع باندې او یا یوازې هغه د اختر مونځ وکړي، لکه کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر د مونځ بیان کړی ده، شریعت موږ تاسو ته بیان کړی ده. او په دې باندې دلیل چې کوم دی هغه د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې د هغه د اختر مونځ فوت شوی او قضا شوی، راغی خپل کور ته خپل اهل او خپل بچي ټول ودرول او اختر مونځ چې کومه طریقه باندې دی په هغې باندې د اختر مونځ هغه وکړو. همدغه رنګې د مونځ وخت څه شی دی؟ د اختر د مونځ وخت کم یو دی، کم وخت دی؟ د هغې وخت چې کوم دی د نور د راختلو نه تقریبا په ساده الفاظ د نور د راختلو نه 15 منټه وروستو شرعي مقدار چې کوم دا اندازه شوی د هغه 15 منټه وروستو دی د نور د راختلو نه. او بلکې حدیثونه کې راځي چې نور کله د یو نیزې برابر اوچت شي، نور د راختلو نه وروسته د یو نیزې برابر اوچت شي، د یو غشي برابر اوچت شي، چې دا 15 منټه تقریبا راځي. په دغه وخت کې باید انسان د اختر مونځ چې کوم دی هغه وکړي او تر زوال وخت پورې د دې وخت هغه شته دی. د مانځه نه مخکې څه کارونه دي هغه کول دي چې باید هغه وکړی شي، او هغه د مانځه نه مخکې هغه لمبل دي، غسل کول دي، ښایسته کپړې اچول دي، او دغه رنګې خوشبویي لګول دي، خپل اولاد خپل بچو ته ښایسته کپړې اچول، د هغوی پاکول، د هغوی باندې خوشبو لګول، دا ټول سنت طریقه ده، باید د اختر د مونځ نه مخکې وشي. همدغه رنګه د اختر د مونځ نه مخکې د وړوکې اختر د مونځ نه مخکې باید درې کجوري باید هغه وخوړل شي. او د هغې نه وروسته چې کوم د انسان په خپل کور کې چې چېرته مونځ کوي خپل مصلا کې باید هلته کیني او د مانځه د وخت داخلېدو پر انتظار وکړي. او دغه کېناستلو کې انتظار کې به تکبیرات وي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات چې کوم دی هغه به وایي. چې کله د مونځ وخت راغی، ټیم د مونځ پوره شو، نور چې کوم د خپل اندازې ته ورسېدو، نو مانځه ته به ودرېږي، صفونه به برابر کړي، زنانه وروستو، ماشومان ورپسې. که یو ماشوم یو زوی هغه به د امام سره ودرېږي، زنانه به وروسته ودرېږي. که ماشومان هلکان وي نو د امام نه وروستو هغه به د صف جوړوي، او د هغې نه وروستو چې کوم دی زنانه به صف جوړوي په دې طریقه باندې. نو اقامت پکې نشته، د اقامت نه بغیر چې کوم د امام به تکبیر تحریمه ووایي، تکبیر تحریمه نه وروسته چې کوم د شپږ تکبیرات به ووایي. د تکبیر تحریمه نه وروسته چې کوم دی هغه دعا استفتاح چې کوم چې مستحبه ده هغه به ووایي. د هغې نه وروسته شپږ تکبیرات دي هغه به ووایي، او د هغې نه وروسته سورت فاتحه او سورت الاعلی سبح اسم ربک الاعلی دا سورت به ووایي. او خپل رکعت چې کوم عام نارمل مونځ کوي په هغه طریقه باندې به پوره کړي. چې دویم رکعت ته کله پاسېدو تکبیر تنقل یعنی د رکعت د پاسېدو تکبیر به ووایي، او د هغې نه وروستو 15 تکبیرات به نور وکړي، او هر تکبیر کې به لاس اوچتوي. او د هغې نه وروسته سورت الغاشیه، د سورت فاتحې نه وروسته سورت الغاشیه هل اتاک حدیث الغاشیه دا سورت به ووایي. او د هغې نه وروسته خپل مونځ چې کوم عام مونځ دی په هغې طریقه باندې 2 رکعات هغه به پوره کړي او سلام به وګرځوي.
دا د یاد وي چې تکبیراتو کې عجله او استعجال کول نشته دی. باید هر تکبیر منځ کې سبحان الله، الحمدلله، دا ټول پکې د الله حمد و ثنا، حمد او تسبیح چې کوم دغه دی کې بیان کړی شي، استعجال به دی کې ښه نه دی. دویم دا چې کله مونځ ختم شو د هغې نه وروستو خطبه د اختر په کور کې نشته دی. په کور کې د اختر خطبه ویل د مانځه نه وروستو هغه نشته دی او په همدغې طریقه باندې د اختر د مونځ چې کوم دی هغه مکمل کیږي. د اختر د مونځ نه وروستو دا یاد وساتئ چې د لاکډاون مطلب دا نه دی چې هغه کوم شرعي کارونه د هغې نه هم ته منع کړی شوي. مونځ هم لاړو، غسل هم لاړو، او دغه رنګې خوشبویي لګول هم لاړه، خلکو ته د اختر مبارکي ورکول هم لاړل. نه، دا هر څه په خپل ځای باندې پاتې دي. تکبیرات پاتې دي، تحمیدات، دا ټول هر څه پاتې دي. صرف دومره دی چې ضرورت په بنیاد باندې موږ بار نشو وتلی. نور هماغه طریقه ده او هماغه احکامات چې کوم دی په خپل ځای باندې پاتې دي. نو همدغه رنګې موږ تاسو ټول له پکار چې دې باندې ډېر زیات اهتمام وکړو. د اختر چې دی دا په خوشحالۍ باندې تیر کړو، یو بل ته خوشحالي، یو بل له مبارکي ورکول دا هیر نه کړو، یو بل ته ټلیفون کول دا هیر نه کړو. سره د دې نه لږ دا کوشش هم پکار ده چې باید د ډېرو زیاتو میلاویدو نه انسان ځان منع کړي چې الله رب العالمین موږ او تاسو باندې رحم وکړي او دا مرض اوچت کړي او بیا موږ او تاسو په خوشحالۍ سره راټول شو. الله رب العالمین د موږ او تاسو په خوشحالۍ سره یو ځای کړي او دا مرض چې زموږ او ستاسو نه اوچت کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.